अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतफ़क़्क़द त्वय्रा फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुदा अम कान मिनल गायबीन लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लाअस्बहन्नहु औ लयातियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन फमकस गैर बईदिन फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिहि वजीतुक मिन सबइन बिनबइन यक़ीन इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अत्तौहीदु रासुत्तआत औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ये नग़्मा-ए फ़स्ल गुल वलाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़ज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। नूरे हक शमए तौहीद को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी खुदा हो उसको मिटा सकता है कौन। मरगुरु पतिरु जुमूस्ता सुमखिता द अस्हाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन शान बयान श औ बिया द खुलफ़ाए अरबाउना दागद्रियो खुलफ़ाओ हालत बयान श मुख्तसर तरीक़ाओ तरतीब दावी चे हर दो जुमे मुंग पयो मौजू बास को औ यौन यो जुमा पाग जुमो की द अल्लाह प तौहीद बांदी तस्किराव ज़िक्र वी। चूँकि मखके सलूर जुमे पयो मौजू बासुश नन इरादा दावा चे द अल्लाह प तौहीद औ वहदानियत बानी तस्किरौशी। मरगुरु द तौहीद वाला मसला दुमरा अहम मसला वा छदा कायनात औ पदी की जिसप नज़र राजी दा टोल अल्लाह द खपल वहदानियत औ द तौहीद द इजहार द पारा पैदा करी दी। दुमरा अहम मसला वा 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द खपल तौहीद औ द वहदानियत द खुदले द पारा
انبیاء علیہم السلام الله را لېږلي دي. نو اهمه مسله وا په ټولو مسلو کې مسله د توحید. ځکه اکثر د لرې لرې نه خلک راشي دلته څوک بیان اورېدو ته او د چا ضرورت وي، خو دلته زیاتر زه د الله په وحدانیت او توحید تذکره کومه. ځکه که یو انسان جسمانی بیمار دی نو د هغه هم علاج کول پکار دی، خو د دې نه اهم د روحاني بیمار علاج لازم دی. کله چې روحاني بیمار داغه د روح علاج وشه نو ان شاء الله الذی جسمانی علاج ور سره خود به خود راځي. نو یو جمعې ته زه د توحید والا کپسول ورکوم د بیمار د پاره. په خبرو ورسېدی مرګرو کوم آیاتونه مبارکه چې ما بیان کړل تلاوت کا، په دې آیاتونو کې الله رب العزت د یو پیغمبر واقع بیانې ما او تا د پاره بطوري تعلیم توحید چې ما او تا ته توحید زده کو. هغه پیغمبر سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نامه ده. دا پیغمبر الله دنیا ته د نبوت او د پیغمبري سره سره یو د دنیا بادشاہم ګرځولیو. د بادشاہي صرف په انسانانو نوا پیریانو باندې وا مارغانو باندې وا حشرات د ځمکې پاغي باندې وا پیریان مارغان انسانان درندگان حشرات په دې ټولې بادشاہي وا. داسې بادشاہ دنیا کې په مسلمانانو کې نه دی تیر شوی سوا د دې پیغمبر نه چې پیغمبري هم وا او د پیغمبري سره سره الله د دنیا بادشاہي مو ورکړې وا. دا بادشاہي عجیب او غریب شکل ته بادشاہي وا چې هوای تابع وا. تخ به په حوال وته د میاشتو مزل هغه هوا باندې تخ هغه به په ورځو غنټو کې کولو. علماء لیکلیو چې وړي کې با د خپل وطن نه د غرمې خوب ته افغانستان یخ علاقه وا دلته براته او بیا بته پاغه ورځ کې بته راتم او خپل د بادشاہي نظام او د نبوت نظام به هم چلولو. دغه رنګ د خپل ملک نه په جمی کې با آذربایجان ته آذربایجان یخ ګرم علاقه وا. نو کله چې خپل وطن کې به یخنی وا نو د غرمې خوب تبال ته او سوچ کوي چې د میاشتو مزل هغه به په ګنټو کې لنډولو. داسې یو جیاز د تخت په شکل هوای تابع و الله ورکړو. مارغانو په خبره باندې الله گویاي ورکړي وا علمنا منطق الطير. سليمان عليه السلام وی ماته د مارغانو د جبو خودو علم را کړی شوی دی، د مارغانو په خبره پویګم، د حیواناتو په خبره به پویدا، د حشراتو په خبره به پویدا، ماشه میګه مچ
د دې په سوال جواب او خبره باندې با الله پوي کړو. علماء لیکلي یو ځل په لار روان دی یو میږی ولید. میږي ته وایي او میږیا ما نه څو غواړه چې درکم، ځکه د دنیا بادشاه یم. میږی ورته وایي سلیمان علیہ السلام بېشک د دنیا بادشاهي، لیکن ما ته راکولو والا نه، ما ته راکولو والا ذات څوک دی؟ ګوره د میږي عقیدې ته ورکولو والا ذات څوک دی؟ الله. دې ته وایي توحید. په دویم ځل باندې بیا سلیمان علیہ السلام وایي او میږیا ما نه غواړه چې درکما. په خبره پوهېږي که نه؟ اورئ ټول اواز صحیح. بیا ورته وایي او سلیمانی پیغمبر ټیک دا بادشاهي، لیکن ما ته راکولو والا نه، راکولو والا ذات ورکولو والا ذات څوک دی؟ الله. په دریم کرت بیا وایي او میږیا د دنیا بادشاهي م سره نه غواړه در بکم. وی بېشکه او سلیمانی پیغمبر بادشاہی، لیکن ورکولو والا اور راکولو والا ذات صرف اللہ دے. حتی چی بیا سوال کئی نو میگے ورته ہوئی او پیغمبر او بادشاہ دو سیزنو تا مختاجم، دا دو سیزنو دا نغوارم رائے کا سو توجہ کئی دی خبر تا. یو زدنی رزقی زما غ رزق چې الله ما ته مقرر کړی دی هغه لږ زیات کا، او دویم واجلی زما د مرګ نیټه چې الله کومه مقرر کړی دا نو هغه لږ اوږده کا. عجیب سوال وکړه. سلیمان علیہ السلام په دې خبره وخاندل. میږي ته وایي چې او میږیا دا دواړه سیزونه خو زما اختیار کې نه دي، زی در کولې نشم، دا اختیار د چا دی؟ وی اے سلیمانی پیغمبر دنیا کی زما تمنا د دې دو سیزونو وا. حیوان انسان وګوره نظر واچو دنیا کې تمنا په دې دو کې تیری. ما او تا منډې څه دپاره وایو؟ وایي که نه څه دپاره؟ خو که ډېره منډه و کوم چې نصیب کې دی نو هغه زیاتولی شو. جواب را کوي. او بل د ژوند سره محبت مینا دا د حیوانم وا او د انسانم دا که نه ده؟ بوډا بابا چې د مرګ په بستره پروت دی تپوس ته لاړ شي درته وایي بچیا دعا وکړه چې الله ژوند او زندګي راکړي. هغه مرګ نه غواړي که غواړي؟ خپله ځواني ورته یادېږي دلته کله کله چې راشي بوډاګان وی دا ځای مې خوږېږي دا ځای. نو زه ورته وایم بابا بس ته زندګي خو تېره شو بیا هلک کېږي نه کېږي هلک په دمونو ډاکټرانو به هلک شي. نو زه ورپورې وخاندم بابا بس ته عمر لاړه. هغه بابا زوی بوډا چې زندګي وخوړه او تېره که هغه د زندګۍ په خوند کې نور کوشش کوي چې اوږده شوې. میږیم وایي چې اوږده شوې. هغه انسان شپه ورځ په ځان یو کړې ده د رزق ډېرولو دپاره. میږیم وایي زما رزق زیات کا، لیکن دا دواړه د چا په اختیار کې دي ملګرو؟ زدنی رزقي واجلي. میږی وایي زما رزق زیات کا او زما نیټه د مرګ اوږده کا. سلیمان علیہ السلام ورته وایي میږیه دا زما اختیار کې نه دي. اختیارمند دي دو سیزونو څوک دی؟ ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب هو الرزاق ذو القوة المتین. هغه ذات دی الله رزق ورکوونکې مضبوط او طاقت والا. ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. رزق ورکوونکې بې حسابه څوک دی؟ الله دی. ما او تاسې منډې ومړه چې ډېره به کمه نیشو ډېرولی ښه نیشو ډېرولی شو په دې منډو. زه اوس هغه طرف ته نه ځم بیا خبره اوږدېږي رانه.
صرف مسئلہ توحید بیانو. سلیمان علیہ السلام په مارغانو حکومت دے، په انسانانو حکومت دے، په حیواناتو حکومت دے، په جناتو حکومت دے. یو ځل اعلان کوي چې زما وزیرانو ما ته 3 قسم مخلوق راغون کوي چې پای کې جنات وي، مارغان وي، انسانان وي. سیل تزم چکروام چې دا 3 واړه مخلوق ما سره یې 100 قسمه 100 قسمه توحید ازده کوي. ښه الله فرمایي په دې خبره وحشر سلیمان وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطير. جمع کړي صلوات والسلام تا لخر د جناتو، د انسانانو او د مارغانو. بما ته جمع کوي، وزیرانو یې جمع کوي. بس اعلان نو شول بھائی سلیمان پیغمبر پیریان غواړي، انسانان غواړي او مارغان غواړي. په چکر روان دي، سیل کوي. علماء د تفسیر ذکر کړو مارغان بر روان دي لکه د چترۍ وزرې خورې کړي سوري د پاره، او پیریان او انسانان پس مکه روان دي لخر زی. الله فرمایي فهم یوزون، بس دوی سب په سب کړي شول، کتار په کتار شول. مارغان ځان ته کتار، انسانان ځان ته کتارونه، پیریان ځان ته کتارونه. حتی اذا اتوا علی واد النمل، دا سفر کوي روان دي په یو میدان د میګو باندې. ور قریب شل چې وادي او میدان دی، یو کنده ده، هغې نه میږي خیږي او کوزیږي. دغه ځای ته ور نږدې شول. قرآن وایي پدې کې میګو کې یو مادي میږی وه چې د سلیمان علیه السلام دا لخکر 3 میله فاصله کې بوی پې ولګېده. 3 میله لرې دی خو بوی پې ولګېده. څه پې ولګېده؟ میږی په بوی باندې ډېر ښه راځي. هغه سر کې ورته چینی او ګوړه کېده، دلته نه په بوی هغې ته ځان رسوي. علماو لیکلي د قوت شهما د پوزې هغه بوی ډېر تیز وي. بعض انسان وي پوزه چې بند یې هغه سر ګګو ګګوي ډک ډکي. انسانانو کې هم داسي بعضې انساني د هغه پوزه کلاو وي. خیر میږی علماو لیکلي 3 میله فاصله کې دا بوی د انسانانو او د دې څیز ولیده چې یو لوی لښکر را روان دی. د ده نظر نه لګي، میږي نظر نی، د یو څیز ته په څه ځان رسوي؟ په بوی ځان رسوي. په دې بوی محسوس کړ. دا میږی په یو لوټه باندې ودرېده او نورو میږو ته تقریر کوي. هغه تقریر د دې میږی نورو میږو ته د خیرخواهي و. څو ملګرو؟ خیرخواهي تقریر و. څه وایي؟ قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. اوی میږی او میږو دننه شئ خپلو سړو ته، خپلو ځایونو ته. جی وجہ سره نو وایي لا یختمنکم سلیمان و جنوده. سلیمان علیہ السلام لخکر را روان دے. اسنا لا یختمنکم د خپلان دین کی تاسو لرا سلیمان علیہ السلام
وجنود او داغ لخکار نو زئی خپل سړو ته وردن نشيو میګو ګور دی میګی تا خیر خوای د قوم لټي دی ته وی اصل سیاست د سوس نو سوس وی نگهبانی د حقوقو د قوم او د ملکا سیاست ستوي ها نن د قوم نگهبانی کوي نن کوي که جیبونه ډکوي ها وای کنه یار که یریږي ها د کرونا په نوم قوم تباه شو څومره امداد دی ملک تراغه د غټانو جیبونه ډک شول سلور جمعې ما په کرونا باندې باس او بیان کړو شته هغه ویډیو وګورئ تاسو خو نور سيزونه اورئ دا مورئ کنه په هغه سختو حالاتو کې ما په دې باندې بیان کړو دا د دې خلقو خیر خوای دا اسکلنا د قوم او د ملک پنوم باندې جیب د کول نن سیاست دی قوم تبا کول او خپل جیب ته فائدہ رسول دا د نن دور قذابان سیاستیان دي کاغه مولیان دي او کاوام دي دروغ وایم که رښتیا وایم دا ټول دوکمار فراډیان د دې ملک سیاست راوتلی دي هغه لوی غونډګر چې په وخت باندې قتلونه بقول اجرتیو غلطو بریک کریکټر هغه نن زمونږ ممبر دی هغه نن زمونږ وزیر دی د ملک دی به د ملک څخه خیر خوایو لټي د خلقو ځمکې قبضه کول په بدمعاشۍ د خلقو مال قبضه کول مړی کول نن هغه زمونږ د ملک لیډر جوړ شوی دغه څه کنه دا ها کوم چې ګنده په دې ملک کې په ګندګیری کې پاتې شوی هغه د دې ملک لیډر دی او بیا مونږ کې عقل رانغی دا صاحب دا خان صاحب به مونږ ته زمونږ حق ګټي نو یو درېږي او پښتنو حق غواړئ پنجابیانو د نه بجلي وړه حق به مو غواړو حق به تاسو د پاره د حق چغې وو نو پښتنې سرې ټوپۍ په سر کړي بالکل حق غواړو څه حق یې وغوښته څوک راغلو اسلام غواړئ هر مسلمان وای غواړو څوک وای چې نه غواړو تاسو کې څوک داسې دی چې نه غواړو بای که زه اسلام آباد ته مې ورسولم زه به د اسلام دپاره چغوام قسم په الله چې هلته ورسي بیا د اسلام چغوئ که د خپل جیب ډکولو بیا د ګاډو د پرمټو ما نه مولیان په دې خفه دي ته دا خبرې ولې کې که غلطه وایم څه وکړل دې ملک ته څوک راغلل د انصاف په نوم باندې هغوی ملک داسې لتېړ کړل تاړ که چې توبه مې توبه انصاف دی او نوی پاکستان دی مونږ ته هغه زوړ پکار دی مونږ وایو نوی دی نه غواړو خو مړه بس یو لوبه ده مونږ کې مکل نه راځي چې وخت د الیکشن اوس راغی اوس به بیا د ګاډو په سر غریب ګډېږي خان وګټي او جیوې خان جیوې ګډا به کوي اوس عقل نشته دا خیر ضمناً یو خبر وکړه اصل سیاست سو قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم وګوره کنه په پښتنو ګولۍ وریدي دا پښتانه چرته وو چې قوم یې بچ کړی وي نه وریدي په سوات او ملکنډ او په وزیرستان ګولۍ نه وریدي جواب راکړئ که نه مړه د پښتون په بچو باندې په کورونو چاپې والی شوې اوسه پورې علما جیلونو کې دي هغه پښتانه څه شول چې د پښتون د بچي خیرخواهي ولټئ دروغ وای پښتون دروغ وای د اسلام په نوم چې د مسلمانۍ چغې وای مړه که پښتون دی او که مسلمان د اسلام په نوم چغه وای څه وکړل د اسلام دپاره غول خوري هسې غول خور بچي دي غصه راشي بیا په په جماعت پسې 10,000 او 20,000 بل راځي چېرته د معاف کولو بې ویلې وې که نه کالج یونیورسټۍ ته معاف دی که نه حکومت یې ورکوي که څوک یې ورکوي کالج یونیورسټي ښه ده که نه جماعت او مدرسه ښه ده لړمین ته بل معاف دی که نه دی معاف جواب راکوي که نه لړمین ښه دی که جماعت او مدرسه ښه ده هغه ته معاف دی او تا جماعت ته نه معاف کېږي
قالی یونیورسٹی ته معاف دی، سرکاري ادارې ته معاف دی او جماعت ته نه دی معاف. تو دی لعنت په دې مولا باندې چې د اسلام په نوم اقتدار ته ورسېږي او دا چغه نه وي. کوم ظلم وکړو دې خلکو؟ اوس خبره بل پله رانه لاړه. دا خبرې خو ټول میداني جلسې خبرې دي، جماعت کې دا خبرې خوند نه کوي. اوس به د اسلام په نوم باندې د اسلام ټیکداران په جماعتونو کې دا لیکچرې ورکوي خلکو ته. دا ملک په جمهوری نظام ځای ته نه راځي. زما د علم مطابق دا ملک په خوني انقلاب خفه کېږئ ما چې څو دا سرمایهدار کرش شوي نه دي، دی ختم شوي نه دي، دا بریک کریکټر الله به د ملک تخته او د ملک نظام صحیح ځای ته راځي. پوټونو خو کله یو شکل راشي او کله بل شکل. 45-50 سالو شول، څومره شکلونه مو په دې ملک کې ولیدل، د چا نه مو خیر موندلی دی؟ په ایمان وایه جواب راکوي که نه یار؟ موندلی دی؟ د چا نه مو خیر موند؟ 50 سال مونږ چغې ووالې. د بابای ډاکټر خان نه والې چې پهله وزیر اعظم و، د غفار خان بابارور تر عمران خانه پورې 50 سال مونږ مسلمانانو ته چغې والې ووتله. اوس چې پتن لګي بله بلا به کومه راځي. زمونږ عقل ځای ته نه دی راغلی. خیره خبره بل پله لاړه. الله دې غصه نه راولي، امین پې ووایي. غصې سره بیا سړي نه کار خراب شي. خیر سیاست دې ته وایي قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. اوی میږئ او میږو دننه شئ خپلو سړو ته. لا یختمنکم سلیمان و جنوده. د خپو لاندې نه کي تاسو لره سلیمان علیه السلام او د هغه لښکر. او سوال دا راتله چایا دا به بې انصافه بادشاه وي چې په موږ به خپې کېدي؟ ځکه هغه خو انصاف والا کېدی نه شي چې په حیوان خپې کېدي او به حیوان هم بې ظلمه قتل کړي. نو دا به انصاف والی چې انسان بې ظلمه قتل کوي؟ دا به انصاف والی چې د انسان وینې تویوي؟ جواب راکوي که نه؟ دا سوال راتله چې میږئ تو خو یې د خپو لاندې کي، نو آیا دا حکومت به بې انصافی چې موږ به د خپو لاندې کوي؟ نو فوراً د هغې جواب کوي چې وهم لا یشعرون. بې انصافه بادشاه نه دی، خو ستاسو علم او ستاسو پویه به ورته ني، خپې به در باندې کېدي. نو خپلو سړو ته دننه شئ. دې کې تعلیم دی. وی خبرې دا مو چې د میږۍ دا عقیده وه مخکې مې ووي چې ورکولو واله څوک دی؟ څوک دی؟ دغه رنګ د میږۍ عقیده دا وه چې سلیمان علیه السلام لښکر کې پیریان دي، انسانان دي، مارغان دي. وهم لا یشعرون. دوی پوهېږي نه. پوهه ذات څوک دی؟ عالم پارس باندې څوک دی؟ خبردار تیز وای خبردار پارس باندې څوک دی؟ الله. اوس د میږۍ دا نظریه وه چې وهم لا یشعرون. دوی عالم الغیب نه دي، پوهېږي نه. خوا که پیریان دي، خوا که انسانان دي، خوا که مارغان دي، خو عالم الغیب پویه په پټو نه دي. سلیمان علیه السلام پیغمبر، د هغه ملګري اصحاب دي، جنات دي، مارغان دي. ای هغه وړې غوندې کپرۍ د میږي دا نشول برداشت کولی چې په پټو خبردار سوا د رب نه بل څوک دا پکې مو لګو سوا د رب نه بل څوک تیز وایي سوا د رب نه بل څوک غلی یار توجه کوي ما طرف ته په پټو باندې خبردار سوا د رب نه بل څوک نشته. هغه وړې کپرۍ دا نشول برداشت کولی او نن زما او ستا غټه کپرۍ هغې کې دا پراته دي چې یو څیز د نروک شي نو یې نوکونو کې ګوره وایو که نه وایو فلاني پیر صاحب ته لاړ شه بس پرېږدئ دا منځنی بټن فلاني پیر صاحب ته لاړ شه هغه به ستا روک شوی څیز معلوم کي
وایو که نه وایو؟ جواب راکې یار، تیز جواب راکې. ها خشو تاسو ته هم ته خشوي که میږی خشو؟ هغه معمولی کپرۍ د میږي دا نشوه برداشت کولی. په لښکر کې څو قسمه خلک وو؟ وهم لا یشعرون، پیریان عالم الغیب ندي. وهم لا یشعرون، اصحاب سلیمان عالم الغیب ندي. وهم لا یشعرون، مارغان عالم الغیب ندي. مونږ کله چې په بلۍ کارغه کینی او قرا قرا آوازو کې نو بوډۍ وایي مېلمانه را روان دي. وایي که نه وایي؟ نو دا ابۍ دې نه څو میږي جوړېږي؟ هغه وړې کپرۍ د میږي دا نشول برداشت کولی چې مارغان عالم الغیب ای کې دا خبره ناسته وه او غټه پټه ابۍ غټه پټه کپرۍ په دې کې دا ناسته د کارغه په بلۍ آوازو کو مېلمانه را روان. او بیا زما او ستا نظریه د میږي نه م لاندې ده. کله چې میلو ته لاړ شو خپل پال ګورو توتي کینولې لفافو د پاسه، نو هغه توتي یو لفافه راوچت کی زمونږ د نصیب. دا توتي عالم الغیب و؟ توتي مارغه نو؟ وی که نه چا لیدلي ده؟ ما هم لیدلي. نو واوره او مسلمانه، هغه وړه غوندې کپرۍ دا نه برداشت کوي چې مارغان دی عالم الغیب شي، اصحاب سلیمان دی عالم الغیب شي، جنات دی عالم الغیب شي. جنات نن دور کې وګوره چې ما او تا نه څه مصیبت راځي فلانو ځای کې خاپیرۍ ابۍ ده، خاپیرو بابا دی، خاپیرو مولي صاحب دی، هغه ته روان یو که نه یو روان؟ وګوره جي په ما چا څه کړي نو هغه ورته وایي د ور په چوکاټ کې پراته دي ورشه وګوره. د خدای مسلمانانو هغه وړې کپرۍ نشول برداشت کولی. دا عقیده وه چې عالم الغیب په پټو خبردار نه پیریان دي، نه اصحاب سلیمان دي، نه مارغان دي. ګوره د هغې هغه خبره الله ته خوښه شوه نو الله هغې میږۍ ته په قرآن کې ځای ورکړه. په څه کې ځای ورکړه؟ د هغې په نوم یې مکمل صورت راولېږه، صورت نمل. الله ته دا میږۍ خوښه وه. د توحید مسله، د الله د وحدانیت مسله الله ته ډېره محبوب د ملګرو. هغه میږۍ عقیده چې د توحید وه چې عالم الغیب یو الله دی، الله قرآن کې ځای ورکړو. و مسلمانه چې زما او ستا عقیده د توحید شي، انشاءالله انشاءالله ایمان مو دا دی چې الله به جنت کې ځای راکړي. کوم ځای کې به ځای راکړي؟ کوم ځای به راکړي؟ میږۍ ته قرآن کې ورکړه ځای، ځکه میږي دپاره جهنم او جنت، جهنم او جنت نشته. ما او تا ته به جنت کې ځای راکړي. خلق عقیده سمه شوه. خیر هغه سلیمان علیه السلام د مارغانو په خبره، د حیواناتو په خبره پوهېده. یو ځل مارغانو ته لاړه، مختلف قسمه مارغان دي، د مارغانو حاضري اخلي چې څوک غیر حاضر دي او که نه. قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي په دې مارغانو کې یو مارغه غیب دی، یو مارغه غیب دی چې د هغه مارغه نامه وه ملا چرچک. مونږ ورته هدهد وایو، ملا چرچک وایو. تاسو وایي؟ بله ژبه هم ورته وایي ملا چرچک، هدهد. بله هم ورته څوک څه وایي خپله ژبه کې؟ داسې بوتۍ په سرې پټ کې ملا چرچک. ملا دی خو کار چرګ دی خو کار یې د ملا کړی دی. رستو ګوره ښه، ځکه یې شمله نیغه نیولي، په دې سر یو شمله ده، لیدلې مو ده چې کیني داسې نیغې کي او کوکوشتو بانګونه چې وایي ډېر ښکلي بانګونه وایي. ګورې خیر سلیمان علیه السلام حاضري اخلي. الله فرمایي وتفقد الطیر، حاضري اخسته سلیمان علیه السلام د مارغانو. فقال ما لی لا ارى الهدهد، بار بار سلیمان علیہ السلام هدهد
د لبیک आवाज ناراضی عربی کې ورته هدهد وای، پښتو کې ورته مولا چرچک وای، څوک ورته مولا چرګ وای. بار بار وای مولا چرګ نخکاری مولا چرګا، لبیک आवाज ناراضی. سلیمان علیہ السلام وای مال یا لا ارى الهدود، سدی مال را چنوینم مولا چرچکا. ام کانا من الغائبین، یا چرتا غائب دے، یا اڑخت ناستے ماتا پا نظر بانے نرازی، یا محفل کی غائب دشتے نا. سلیمان علیہ السلام وی چرتا اڑخ بورجای مورجای شاعتا ناستے، ذکر وڑا گنتی پرندہ دکھر چرتا اڑخت ناستے او کنا محفل کی شتے نا. بار بار چگی وی لبیک آواز ناراضی. سلیمان علیہ السلام ته غصه ورغه، ځکه استاد غصه کیږي کنه چې شاګرد غلطی کوي، غیر حاضری کوي، غصه کیږي کنه. انن خو ورته خان دي په سکولونو کې سبا الک ستیز دکی او نورم سکیږي سکولونو کې کنه کنه کیږي. ها وای کنه یار سکولونو والا خو سکولونو کې پاتې شوی کنه. د استاد او د شاګرد ترمنځ کومه رشته وی بیا؟ هاي هاي زمون دور چې داو اوس خو بلا نورم زیاتی د نیټ او موبایل دور دی، لوی فتنه ده. خیر خپش غصه شو او غصه کې ویل وذبن عذابا شدیدا، دے چې غیر حاضر دے لبیک آواز نراکی. لو عذبن عذابا شدیدا، سزا بورکوم سزا سختا او مارغانو آوری، سزا بورکوم سزا سختا. اگر سزا صدا اولیاتی اولاس بہنہو یا بیالالوما اولیاتی انی بسلطان مبین، یا با ما تا دلیل پیش کئی پخپلا غیر حاضری وجہ دا غیر حاضری بوئی. اے علماء لکلیو لوذبن وذابا شدیدہ کی چی وضربتی باسم یو یا بیالالوم دعا یا درم خبرہ چی پخپلا غیر حاضری با عذر پیش کئی دلیل چی ولی نوما سو خبریو کی. خیر سلیمان علیہ السلام چې دا اعلان وکړ، ګوري چې ملا چرچک هوا کې را روان دی، بازی اړی را روان دی، د مارغانو مجلس کې کېناست. الله فرمای فمقصا غیر بعید، وقت تیر که ملا چرچک سلغون تا غیر بعید لغون تا، بس دی سزا نه بعد لغون دی وقت تیر کړي او را روان دی په هوا کې بازی اړی، د مارغانو په مجلس کې کېناست. مارغان ورته چرته تللی وې؟ سلیمان علیہ السلام ګورې ډېر سخت حکم اورول ستا متعلق د غیر حاضرۍ. ویسی ویلی ویو دا چې وزرې به تې وباسم، دویم دا چلالوم به فیخا وی بلی سویلیو ویاو درم خبره کړی وه چې په خپله غیر حاضرۍ به دلیل پیش کوي، عذر بانه به پیش کوي معقوله. العذر کرام الناس مقبول کده، د عزتمن خلقو مخې ته عذر پیش کول مقبول. مارغانو ته ملا چرچک وی مرګرو دی درې میں خبری سره خلاص یم، بس نجات تی خفکی گئی ما. دلیل د غیر حاضرۍ را سره مضبوط تی. سلیمان علیہ السلام ملا چرچک را غوښتا، وی ولی غیر حاضر وی جی خبر واوري د غیر حاضرۍ دلیل واورا. سوی فقالا اوی ملا چرچک احطو بما لم تحد به، ما تا علم راغلی دی دا غصه چې تا علم نشته پاغي باندې. او سلیمان علیہ السلام
ما ته علم دی دیو خبرې چې تا ته پاغي باندې علم نشتا. ورې دې کې یو خبره وه بې ادبي نه وه تا ته چې دیو خبرې علم وي او مشر ته ني نو وایي جي زه په دې پوه یم تا ته علم نشته. په خبره ورسې دا بې ادبي نه وه. اوس که د پیر صاحب مخکې مرید ووایي چې زه پوهېږم او پیر صاحب ته نه پوهېږي د والو غل به یې نه معلومېږي. دغسې ده که نه ده؟ جواب راکړي یار ولې غلي که زما په خبره نه پوهېږي پیر صاحب ته نه پوهېږي زه پوهېږم د والو غل به یې نه معلومېږي. نه رورا سلیمان علیہ السلام وی ملا چرچک وی احط بما لم تحط به او سلیمانی پیغمبر ما ته علم دی داغه خبرې چې تا ته علم نشتا. او سوی ورته وجیتک من سبع بنبأ یقین او راغلم تا ته د ملک سبانا په یو خبر یقیني سره. اے سلیمانی پیغمبر سیل باندې ګرځیدم ملکی سبا طرف ته لاړم اومیلی د ملکی سبا ریسرچا او تحقیق مې وکړه داغه ملکی سبا یو خبر مې تا ته راوړی دی. سلیمان علیہ السلام ورته وایي څه خبر دی ملا چرچکا حدود وایا. هغه ورته وایي انی وجدت امرأة تملکهم ما یو ښځه ولیده چې په دې ملکی سبا والو باندې بادشاهي کوله. سی کولا خیر سلیمان علیہ السلام چې کله دا خبره واورېده نو په دې باندې غصه او خفه نو کوم غصه چې وه غصې په دې خبره ښکته شوه نرمه شوه. ګوره سلیمان علیہ السلام د دنیا پیغمبر دی. مارغان څه دي وایي شبی تابع دي. پیریان څه دي انسانان څه دي حشرات هوا څه ده تابع ده. د دنیا بادشاہ دی لیکن د دنیا بادشاہ ته په خپل بادشاہي کې د ملک سبا اطلاع نشته د ملک سبا خبر نشته. د سلیمانی پیغمبر نه لوی انسان په نن دور کې شته؟ جواب راکوي شته. تیز وایي مړه شته. د نن دور پیر د نن دور ملا د نن دور د جیب ګڼکپ هغه څنګه ستا تعویض معلوموي او ستا رک شوی څیز معلوموي. ښکاره بادشاهي د ملک سبا پیغمبر سلیمان ته نشته چې پیریان یې تابع دي چې په هغې معلومه کړې. مارغان یې تابع دي چې په لفافو کې نصیب کتلی پوه نه شوي. هغه وړه غوندې مرغۍ ملا چرچک د هغې به زره غوندې دماغ وي. هغې وایي او سلیمان علیہ السلام احط بما لم تحط به وجیتک من سبع بنبأ یقین ما ته علم دی تا ته علم نشته. زه د ملک سبا نه تا ته یو خبر یقیني بیانوم راوړی مې دی. سلیمانی پیغمبر دی وی تا ته علم په غیبو خبردار په غیبو خبردار سلیمانی پیغمبر د دنیا بادشاہي خو تا ته علم نشته. ګوره هغه وړه غوندې مرغۍ د هغې ذهن نه برداشت کول چې سلیمان علیہ السلام او پیریان او مارغان دی عالم الغیب سوي تیز وایي. هغه وړې مرغۍ دا نشول برداشت کولی. دا عقیده د هغې په ذهن کې وه چې عالم الغیب یو الله دی سلیمانی پیغمبر نه پیریان نه مارغان نه. قرآن کې الله د هغې تذکره وکړه او نن غټه پټکه پرۍ ده او پای کې دا پراته دي. پیر صاحب دی رک شوی څیز معلوموي. پیر صاحب دی ورځه څه نور څه وي که نه ما ته هم ورکې ډېر کمیسونه راړي ستا دا کمیس وګوره. زه ورته وایم څه ته وی چې څه مرض دی نو که په کمیس مرض معلومېدی او ناپویو تاسو ته وایم په دې پېښور کې اسلام آباد کې لارچ او سیمېچ لوی لوی هسپتالونه شته
ای کې به یو کمیس بویولو والا کینولو مرض به معلومولو او ډاکټر به ورته دوايي لیکلې بس کړه دی مشیندرو ته د دومره تاوان ته حاجت نو لوی لوی مشینری د انټرساوند دی وی کې نه وي مکمل د وجود سره کوي شته کې نشتا پس جواب راکې کنه یار خو یو کمیس والا به کینولو د دومره مشیندرو ته حاجت ته پس ورو کاروبار روانو خدای د پاره چې کله به خيارې کوي دی کمیسونو وړونه دا به برسری پویا کوي دا نه پویا چې رواني دی او ګوتای کې کمیس اچولې مولوی صاحب دا کمیس وګوره دا مې راوړې واورا دا معمولی غونتی سیز چې میګې دی هغه معمولی غونتی سیز چې مولا چرچک دی دا غي به څومره دماغ او څومره کپړی وا هغه کې دا نراتل چې عالم الغیب په پټو خبردار دی سوا د الله نه بل څوک او ستا غټه پټه کپړی پدې کې دا پراتی دي او ته بیا د اسلام او د مسلمانۍ او د جنت ته مساتی پوه شوي که پوه نه شوي اوسم یارانو خیر وی انی وجدت امرأة تملکم و اوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم او سلیمانی پیغمبر ما یو ښځه ولیده چې په دې ملک سبا والو د هغه ښځې حکومت دی ګوره هغه وړې کپرۍ کې دا نه راتلل چې په انسان د ښځه حکومت کوي په سړي د ښځه حکومت کوي راتلل وایي که نه نن په غټ مټ دماغو کې دا پراته دي چې خیر د اسملو کې د ښځې هم ناستې او وزیرانې دي او مشرانې دي شته که نشته د ملا په کپرۍ کې هم دا ناستې ښه ملا ورسره تسلیم کړې ده که نه تسلیم کړې ملیان هم ښځې ریخ کې جلسونه دي او جلسې دي او ښځې هم دي وروره پښتون هم ښځې ریخ کې و پښتونه تا نه هغه ملا چرچک خو چې وړې کپرۍ دا نه شو برداشت کولی چې په سړو د ښځه حکومت وکړي د ښځو حکومت او مشري ده که نه ده ها په سړو د چا ده کورونو نه نظر واچوئ تر پارلیمنټه پورې کور کې مشره څوک ده اډر څوک کوي وایي که نه بادشاهانه د کور څوک ده تباهي ومړه زمونږ غټو کپرو کې دا ناست دا یاد لرئ نبی علیہ السلام فرمائی لن یفلح قوم ولو امرهم امراتن الله هغه قوم نه کامیابی چې هغوی د مشرۍ واګې د زنانو په لاس کې ورکړي نن چې موږ سراسر ناکام روان یو کور کې مشره څوک ده په پارلیمنټ کې مشره په ضلعو کې کمشنره ښځه په سړو څه ده وایي که نه یار که نیسي خو ما به نیسي په هره ضلع کې مشره ښځه ده که سړی دی کمشنره تور لعنت دی په مونږ باندې مونږ به څه کامیاب شو نبی پاک وی لن یفلح قوم ولو امرهم امراتن الله هغه قوم نه کامیابوي چې د هغوی مشري د ښځو په لاس کې شوه نن په لارو کوڅو کې ججانې مشرانې وزیرانې ممبرانې ښځې جوړې دي که نه دي جوړې مونږ به هم کامیابي غواړو پاکستان به هم کامیابي غواړي کامیاب به شو تاسو ته وایم د پاټو مشرم ښځې شته که نه د پښتنو د پاټۍ نه تپوس وکړه بیا د روټي کپړه مکان والا د پاټۍ نه تپوس وکړه او بیا د انصاف نوي پاکستان والا نه تپوس وکړه چې څو ښځې مشري دي تو لعنت دی وي موږ به کامیاب شو قسم په الله زما نبي وایي کامیابي نشته څوک وایي څوک وایي یار وایي که نه فتح الله استاذ وایي که د الله نبي وایي قرآن څه وایي قرآن وایي الرجال قوامون علی النساء سړي به حاکمان وي په ښځو باندې څوک به حاکمان وي پاکستان کې موږ د قرآن حکم د خپو لاندې کا الرجال سورة نساء الرجال قوامون علی النساء مفسرین ذکر کوي هو رئیسهم و کبیرهم هذا دا سړی به د کور مشر وي دا سړی به د کور سردار وي دا سړی به د ملک سردار وي د ملک مشر وي مشر به څوک وي قرآن وایي سړی وي
نن کورونه تباه، ملک تباه، ځکه مشري د چا ده؟ بابي ده، بیگم ده. هغه چې ساډرو کې د هغې نه بغیر بله کولی شي؟ نو دا حکم صرف ملک د پاره نه دی، دا ستا د کور د پاره هم دی. لن یفلح قوم ولوا امرهم امراتا. او بیا بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي کله چې مشري ناهلو ته ورکړې شوه، ناهلو کې نابالغ، ناهلو کې لیونی، ناهلو کې ښځه، ناهلو کې بې علمه، دا ټول شامل دي. اذا وسد الامر الى غیر اهلی، دا الله نبی وی ناهلو ته مشري ملاو شوه چې په خپل اودسو چولم نه پوهېږي. زمونږ د ملک داسې شته لیډران که نه؟ هغه د موږ صورت هم نه ورځي. رحمان ملک چې صورت اخلاص وي څنګه وي، قل الله احد څنګه وي؟ جواب راکوي که نه یار؟ اورېدلی مو دی جنازه چې نه ورځي راشئ که نه کښېنوئ ما سره. دا تاسو چې قاتلان بریک کرکټر نن د قوم مشر کړی دی چې لوی غونډګر هغه نن د قوم سیاسي لیډر دی، ما سره کښېنوه دعای کنوت قدرې دې ووایي، جنازه دې ووایي، ایمانیات دې راته ووایي. دا ناحله نه دی. تاسو ته وایم ناحله دی که حال دی؟ ناحله دی. دا الله نبی وی اذا وسد الامر الى غیر اهلی، کله چې ناهلو ته مشري ورکړې شوه فانتظر الساعه، بیا د عذاب او د قیامت انتظار کوي. نن چې په ملک عذاب دی، په پاکستان باندې جزئی قیامت دی، هر څه مهنګایي ده، هر خوا طرف ته د ظلم چغې دي. دا د الله نبی رښتیا ویلو چې د قیامت انتظار کوي کله چې ناهلو ته مشري ملاو شوه. نن چې مشر د ملک ناهله دی، په ملک عذاب دی او د ملک د پاره څه دی؟ جزئی قیامت دی که نه دی؟ کلی قیامت خو به یوه ورځ راځي که نه؟ دا جزئی قیامت په پاکستانو دی که نه؟ پارس ټکسونه دي. خدای د خیر وکړي، هغه غلو باندې هم ټکس دی ګورې چې لیټرین ته ورنوځي که نه؟ په الله یقین وکړه مخکې به یې څو اخېستي؟ 5 روپۍ څومره اخلي؟ 100. پارس ټکس دی، پارس ټکس دی. خدای د خیر وکړي چې څه وایي. ما یو خبره وکړه، ما لکه د پاکستان لړمین ته یا د پاکستان د ګیس محکمې ملازم ته ګیس حکومت معاف کړی ویا، ما بجلی چا معاف کړی ده؟ وی حکومت معاف کړی ده. ما ته الله معاف کړی ده. وی کوم ځای؟ دا سره اوچت شي. کوم ځای ده؟ ما ته شریعت او الله وی چې ټکس نه ځان خلاص کا. سورت کاف راواړو ته حضر علیہ السلام روغه کشته ابنا کا دوکه وا خو خلک د ټکس نه بچ کړ. سورت کاف کشته کې نشته. ما شریعت ما ته وی خیر د دې کې دوکه مو کا ټکس نه ځان بچ کا. نو کدا خبره ورته کوي بیا ملک ته نقصان دی. څه ته نقصان دی؟ د ملک نقصان، د ملک قبراو که د ملک مال او دولت او خزانه قبراو لوټ کی که غریب لوټ کی؟ خبره کوي که نه؟ د ملک نقصان دی، د ملک نقصان دی قبراو که. د ملک نقصان غریب نه دی کړی، عوامو نه دی کړی. ما ته شریعت وایي که په دوکه د ټکس نه ځان بچ کولی شم بچ کا. څه وایي دا؟ الله ما ته وایي. څوک وایي؟ صاحبه رښتیا خبرې کوم که نه؟ ما ته اسلام وایي، تا ته د پاکستان حکومت وایي. د پاکستان حکومت لوی ده که الله لوی دی؟ د پاکستان حکومت لوی ده که پیغمبر لوی دی؟ تا ته حکومت معاف کړي، ما ته اسلام معاف کړي. وی دې کې د ملک نقصان دی. د ملک نقصان خو د غټانو که ملک دی وخوړه. غریب څه ملک وخوړو؟ مړه غریب خو تا غلا ته مجبوره که، غریب خو تا دوکې ته مجبوره که، غریب خو تا غلطو ته مجبوره که. که دغه صدقه نه ده؟ په ایمان وایي دغه صدقه نه ده؟ په دې منبر رسول که دروغ وایم ستا او د په ذات د الله قسم یې پاسه ودرېږئ. تا مجبوره کو غریب غلا ته، تا مجبوره کو دوکې ته،
پورا کو دوکې ته. اسلام خدا نه وای، اسلام وای چې ټیکس دینی په زور دی حکومت اسلامی ریاست مدینه د خلکو نه زکات وصول کی. بینکونو کې د غریب پیسې پراتی دي که د مالدار. شریعت داوی دا مالدارانو نیسا دینه په زور زکات وصول کا. ته ګوره چې په ملک غربت ختمیږي او کنه، خو تا غریب نیولې هغه نه سرمنو باسي په ټیکسونو. دا شریعت وای. کوم مولا دی چې اسمبلی کې دا خبرې کړي؟ هر یو چې لاړ شي خو کله کله دا مرګري وایي یاره جي که ته وې اسمبلی کې ما که زه وې زما به چېرته چا اورېدې. خیال لرې خبر په ایمان وایه. اسلام څه وایي؟ زکات دي چې اسلامي حکومت په زور وصول کی مالدارو نه. ابوبکر صدیق با خلق لیږل، وفدونه به یې لیږل چې مالدارو نه زکات راټول کوي. ټیکس یې نه ویلي. په دې ملک کې سرمایهدار ډېر دي که غریب ډېر دي؟ جواب راکوي چې دا بینکونو کې دولت بیرونی ملکونو کې پراته دی، دی نه زکات وصولوي. په الله یقین وکړه ټیکس ته به ضرورت راشي، سرمن زمونږ وباسي، که څه ګرانېږي به دې په زور مونږ ته راځي. خیر خبره مې دې پورې کوله. مشرب اسی مسله مو زده که د الله نبي وایي اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. کله چې ناهلو ته حکومت ورکړی شو انتظار د قیامت کوئ. او بل حدیث کې داسې راځي چې کله ښځې ته مشري ورکړی شوه، کله ښځې ته فبطن الارض خیر لکم من ظهرها، بیا تا ته د ځمکې ګېډه بهتره ده د دې زندګۍ نه. ځمکې ګېډه کوم یو ده؟ وایي مړه په مرګ مړ شه. د الله نبي وایي مرګ درته پکار دی چې ښځه در باندې مشره شي. پیغور دی نبي علیه السلام وایي. دا پیغور چاته ورکوي؟ چې دا ښځې مشرانې کړي. بیګم صاحب بی بی جیوے جیو، بی بی صاحب جیوے جیوے چغې وایي که نه وایي؟ ای تو لعنت دی په داسې خلقو. ملک بس خادر زمومي. خیر سلیمان علیہ السلام وایي، ملا چرچک وایي چې دا ښځه ما ولیده وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون الله. اے سلیمان علیہ السلام دیو د دې قوم الله نه علاوه د نور عبادت کولو. الله الله دغه مارغه په زړه کې توحید راسخ دی چې د عبادت قابله. وای 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 لاس پنامه ودرېدل داسې دي مرګرو. وای وای لاس پنامه چې اوس ودرېږو چا ته به ودرېږو؟ الله ته دا عبادت دی. ټیټېدل الله ته دا عبادت دی. سجده لګول الله ته دا عبادت دی. بغیر اسباب غختل او ورکولو والا ذات دا عبادت دی. څوک دی دا؟ الله. هر حال کې دار چا امداد کولو والا ذات څوک دی؟ الله. دا عبادت دی مرګرو. هغه وړې مرغۍ د هغې ذهن کې دا و چې د عبادت قابل سوا د الله نه بل نشته. نن ته ګوره زما غټ پټ وجود او غټ پټ دماغ پیر صاحب ته په سجدو پراتی وګورئ. سوشل میډیا لیدلی دي که نه؟ پیرانو ته سجدې لګوي که نه لګوي؟ پیرانو ته ټیټېږي او په ټیټه ځي او په ټیټه ترې راوځي. دا ټیټېدل چا حق دی؟ سوچ وکړئ. لاس په نامه ولاړ یو پیر صاحب ته دربار کې دا په لاس په نامه ودرېدل دا د چا حق دی؟ نه مزار ته ودرېدی شي نه پیر ته، نه سجده مزار ته کولی شي نه پیر ته، نه ټیټېدی شي پیر ته او نه مزار ته، نه لاس په نامه پیر ته ودرېدی شي او نه مزار ته، نه پیر نه غوښتی شي او نه مزار نه غواړي. نو چا نه به غواړي؟ دې ته وایي عبادت. هغه وړې مرغۍ ذهن کې دا و چې د عبادت قابل څوک دی؟ او غټ پټ ذهن کې دا نشته. ای های های او دی وایي زه به جنت ته لاړ شم. لاړ به شي. توحید وای دیتا، توحید وای دیتا چې مرګرو کله دا توحید والا مسله عقیده تراغه عقیده تراغه معاملہ بس فاش. خیر سلیمان علیہ السلام مختصر وایم. ملا چرچک ته وای اذهب بکتابی. دا خبرې چې تاو کی زه ګورم چې ته رښتیا وې او که دروغ وې. زما دا خط
دی بلقیس ته اوسه دی پارلیمنت والا مولا چرچک خط اغست دی دعوت د پاره څه د پاره دعوت مولا چلی که بل څوک نو ګوره کار د مولا کړی دعوت د پاره روان دی لیکن دی چرګ نوم ورسره د مولا شه مولا او پټکې څومره ښکلی والی دی لیدلی مو دی پټکې خط یې وړو مخو که کې نیولې یا پنجو کې اغستې ګوري په ملک سبا کې ګرځي سوچ کوي چې ما ته به چېرته بلقیس ملاو شي ګوري چې یو بهترینه بنګله په ملک کې وه د سوچ وکړو چې دا بنګله سوا د وزیر او بادشاه نه بل ته نه ملاوي یو نشي جوړولی سپین محلو ښکلې بنګله وه چې هغې ته راکوز شه د هغې په روشندان کې وکتل ښځه اوده پرته ده څوک اوده ده ښځه بلقیس اوده پرته ده په روشندان کې هغې ځان پسې ګیر چاپېره ورونه بند کړي دي د روشندان نه ورکوز شو او وروال وته د هغې په سینه باندې خط یې وغورځو بیا راغی روشندان کې کېناست ای چې په سینه باندې خط ولیدو فورن را پاڅېده ویرېده ورونه یې وکتل د محل بند دي یاره سوچ کوي چې ورونه هم بند دي دا خط چا راوړی چې ویې کتل چڼې بره ناستې څه بره ناستې چڼې بره ناستې طالبه بره ناستې مولي صاحب بره ناستې دعوت ته راغلی دی چې وکته یاره ښکاري دا چې دا خط خو ده راړه دی مرغۍ راوړی دی واو وزیران راجمع شول ورونه لر شول وزیرانو سره مشوره کوي څه وکړم دا خط راغلی دی خط چې کلاو که نو په خط کې داو انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین سرکشي مه کوئ او مسلمانان شي دا خط سلیمان علیه السلام لیکلی دی په نوم د الله او بس راشي وزیران ورته وایي فوجي مقابله کولی شو مسلمانی ګونه هغه ورته وایي ګورئ د سوچ خبره ده جګړه نه کوو ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها عزت اهلها ذلا وكذلك يفعلون که په نیت د جګړې بادشاه هم یو ملک ته داخل شي د هغې عزتمند ذلیل شي جنګ نه کوو جنګ ذلت دی ګورو دا خط د مرغۍ راوړی دی او مرغۍ چې چا خط راړي هغه کمزورې سړی نه ښکاري نو ګورو که چېرې دا صحیح اسلام والا سړی وي نو بس بیا به جګړه نه کوو اسلام به قبلو ځکه چې د عزت ښکاري ډېر لوی دی مرغۍ تابع ده او که نه دنیاوي لالچ والی نو بس ځان به ترې بچ کوو دنیاوي لالچ به وختن په وختن لیږو د هدیې او تحفې تیارې کې سلیمان علیه السلام ته چې جی دا بلقیس راوړي دا قبول کړي سلیمان علیه السلام ورته وایي دا واپس کړي دې نه ما سره زیاتې دي زه تحفو والا ملا خو نه یم زه تحفو والا پیغمبر خو نه یم چې ما ته لالچ راکوئ تحفه جایز وه خو لالچ په وجه تحفه راکې زه داسې تحفو قبلولو والا نه یم واپس کړئ یا خو به اسلام راړئ یا مو خیر نشته جګړه به کوئ او داسې فوج به راولم چې د هغې مقابله تاسو نه شئ کوئ بس بلقیس چې دا خبره واورېده چې زما تحفې واپس شوي د ایمان او اسلام په اراده راغه او سره د پارلیمنټه ټولو کلمه وویله او مسلمانان شول دا د چا په دعوت وای د چا په دعوت مختصر مې ووي د چا په دعوت ملا چرچک دعوت چلی او ته غلی ناستې تا چې د جمعې بیان واورېدو تاسو ته نو ته دعوت ورکړه په تېره جمعه یا په دې جمعه واورئ مسله د ملا چرچک باندې غاړه به دیني خلاصه شوي مسله دا ده چې مسله دې واورېده کم از کم 7 تنو ته به د ورځې دعوت ورکړې څومره یو هفته کې 7 تنه دعوت ورکوه ورځ کې نو ستینی نه 49 کسان به په یو هفته کې ګوري دا دعوت به چلی چې عالم الغیب څوک دی ورځ کې به 100 تنو ته دعوت چلی غاړه به یاله خلاصېږي ګورې ملا چرچک ټول پارلیمنٹ مسلمانۍ او ته 49 کسانو ته د هفتې دعوت نه چې ورکولې رس کې به 100 تنو ته نو هفته کې څو ورځې دي نو 7
49 کسانو ته به دعوت ورکې غاړه به دې خلاصېږي. اوس چې کور ته لاړ شي بچي بیبي ټول چې ناست هغې ته به ورکې بیا به ملګري چې کوم وي هغې ته به ورکې الله به دې غاړه خلاصېږي. نو غاړه به خلاصوو که نه څوک چې وایي دعوت به چلو د نننۍ جمعې ده هغې لاس چت کوي ټول به چلو دا بعضې نه چلی جوړې ښه یعنی ملا چرچک نه لاندې ملا چرچک د نه ښه دی هسې غټه پټه کپرۍ مو نیولې ده که دعوت مو چلو به که نه. الله دې په دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. الله دې دا ذریعه د خیر او د نجات وګرځوي. په آخرت کې دعا وکړي. اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و اصحابہ اجمعین. اے رب العالمین سچ مورد الساورو ته په د عمل کولو توفیق را رب دارا ته ذریعہ د خیر او د نجات په آخرت کې وګرځوا. رب زمونږ ګناهونه معاف کا. رب زمونږ په حال رحم وکا. رب آخرت مخسته کا. رب پریشانی د دنیا او د آخرت ختم کا. رب د دې ثوابونه زمونږ مور او پلار ته استادانو ته ورکا. رب العالمین څوک چې ستا د دین نه د قرآن او سنت نه ناواقف وي رب دا خپل کتاب ته قرآن او سنت ته الله بیدار کا. الله کومه تیاره چې د بېدینۍ زمونږ په ملک د الله دا بېدیني په خپل فضل و کرم سره ختمه کا. اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و اصحابہ اجمعین. سنتو کوي مرګرو.